د مور خپل بچي په ډېرو تکلیفونو مشقتونو لویوي، د زړه وینه ورکوي، او چې کله یې لویه کي ودونه ورته وکي، دوی خپل کورونه شي، خپل کاروبار شي، خپل بچي شي، بیا څه وخت بعد د بچي خپل منځ کې جدا کېږي. بیا چې کله د بچي جدا کېږي نو د مور بیا ډېره زیاته خفه وي چې زه کم بچي سره شم. یو بچی ما نه اخلي، هر یو بچی د مور ځان باندې بوج ګڼي چې که د مور ما سره نشي ښه به وي. دا بوج دی، د ده به علاج کېږي، د ده به خدمت کېږي، دا به منه چېرته وشي؟ ما څه دې مه کېږي که د بل ورور څه دې شي خیر دی. دغه شان واقعات ډېر شوي دي. داسې ماته یوه زنانه معلومه دی چې دغه بچي ډېر مالدارې دي، دغه خپل کاروبارونه دي، خو چې کله جدا شو مور یې چا نه اخیستله، هغه اوس خور سره اوسېږي، بچي ځان باندې بوج ګڼي. ما د الله په ذات قسم وي کومو بچیانو چې د مور قدر احترام ونه کړي دا به کله هم کامیاب نشي، دا به ذلیل وي، خوار به وي، دا به همیشه بې سکونه وي، بې ارامه به وي، ښه ورځ به چېرته ونه ګوري. پیسې ورسره ډېرې وي، ګاډي ورسره وي، بنګلې ورسره وي، خو د زړه سکون به ورسره نه وي، ځکه چې مور یې خفه کړي دی. نو د مور ډېر قدر احترام کوي، د مور عزت کوي. د مور ستاسو باندې ډېر حق دی، ځکه چې د الله رضا د مور پلار په رضا کې دی. چې تا نه مور پلار راضي وي الله درنه راضي دی، او د الله پاک نارضتیا د مور پلار په نارضتیا کې دی.